علیکم نوی ویډیو سره تاسو ورکړی وایو امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشاله وئ ژوند په مزو کې به وئ مالدان کارترنګ کې ډېر افسوسناک واقعه رامخې ته شوې ده ظالم پلار راپاسي او خپل سګر زوی ډېر بېدلتۍ سره قتل کوي اخر زوی کومه ګناه کړې وه زوی اخر کومه خطا کړې وه چې پلار له یې دومره غوسه ورغله چې خپل زوی ډېر بېدلتۍ سره قتل کو پوره معلومات خبرو لپاره زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ تر اوسه زموږ چینل چا نه وي سبسکرایب کړی خو موږ زموږ چینل سبسکرایب کړئ کلی نشان څخه خامخا وخی چې زموږ خلیوال نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي مالدان کارترنګ کې ډېر افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې یو ظالم پلار راپاسي او خپل زوی ډېر بېدلتۍ سره قتل کوي زوی اخر ګناه څه کړې وه زوی یې خطا څه وه چې ظالم پلار داسې حرکت وکړو چې خپله د زړه غوښه یې ډېره بېدلتۍ سره قتل کړه دوستانو زوی نه ټوله ګناه نه سپینه ګناه خالي پلار ته یې په خبرو کې لانجه کړې وه پلار یې د هغه خبرو لانجې نه داسې غټه خبره سازه کړه چې د زوی زندګي یې ختمه کړه د زوی روټۍ یعنې د زوی اوبه څښلې په دې دنیا کې ختم کړل دوستانو ډېر زیات ظلم یې ورته کړی ولې چې دا پلار نو دا به هلڅه کوي خپل زوی به قتل کوي نه دوستانو که موږ سوچ وکړو نن سبا مالدان کارترنګ کې ډېرې افسوسناکې واقعې رامخې ته کېږي کله ماشومانو سره زناګانې کېږي کله خسته لکان قتل کېږي کله مور او پلار قتل کېږي کله بچي قتل کېږي اخر ولې دوستانو الله تعالی د انسانان د قتل دپاره خو نه دي پیدا کړي الله تعالی د انسانان د دې دپاره پیدا کړي دي چې زما عبادت وکړي زما بندګي وکړي خو نه دوستانو مونږ د هغه عبادت پرېښی دی او مونږ په یو بل کې بغض او کینې راغستې دي مونږ د پکار دی چې مونږ د یو بل نه بغض او کینې ختمې کړو او ټولو ته زړونه صفا کړو او په ځینې خبرو باندې کټونه نه کوو د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ خلیوال نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام